دا یو مسله یاده کوي بیګا مال خلکو ړه خلاص کړی دی په رینګونو باندې سبا روژه شته که نشته روژه شته که نشته نفلونه شته که نشته نو دا مسله یاده کوي چې نصف شعبان کې څه شته او څه نشته دی او حکم یې څه دی څنګه کول پکار دي دې باندې لږ ځان پوه کوي دا نن شپې ته چې کومه شپه را روانه ده اوس الله اعلم ما خو در نن تاریخه پورې لا په دې باندې باس هم نه وکړی او بیګا یو مولوي صاحب راته ټلیفون وکړو وی خلکو وی چې استاد ویلو چې د نهې ورځ ده نن ورځ یادوله نو ما ته ویل مولوي صاحب زما درسونه خو ټول په ریکارډ دي ما خو لا د دې متعلق هېڅ قسمه بیان نه دی کړی نو څنګه ما د نهې ورځ یاده کړه زه به چر انشاءالله په دې مایک باندې داسې خبره ونه کوم چې په امت کې د هغې نه انتشار خورېږي او د هغې وجه دا ده چې زموږ د مسجد قاسم علي خان او یا چې کوم د حکومت د طرفه کوم تاریخ دی نن 14 تاریخ دی نو نن چې ما 15 ورځ یادولم دا خو ما بیا د جمهور مخالفت کو چرې به هم زه داسې خبر انشاءالله ونه کوم چې کې د جمهور نه جداوي نو ما دی وینا وی خلک وایي چې استاد ویلو چې د نهې په ورځ باندې 15 د نن ورځ لکه بیګانه شپې 15 شپه یادوله نو ما ته ویم الله ګواه دی که ما لا در نن تاریخه پورې د دې روژې متعلق څه بیان قدریم کړی خدا اوس مې ویم اورېږه لږ ورته وضاحت کومه چې تاسو پې پوه شئ انو مسله دا ده چې علامه زاهد کوثري رحمت الله علیه داسې لویو لویو اکابرو په دې باندې مستقل رسایل لیکلي دي او احادیث یې پرې راوړي دي زاهد کوثري رحمت الله علیه فرمایي چې په دې باندې 11 احادیث دي اته چې کوم دي نو هغه کمزوري دي او 3 چې دي نه دا قوي حدیثونه دي داسې نورو پې چې کوم دی نو بله احادیث مبارک په دې باندې راوړي دي خو حاصل یې څه دی ابن ماجه شریف کې یو حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په روایت باندې دی چې دا نصف شعبان چې کوم دی د شعبان دا 15 نو تاسو د شپې عبادت وکئ او د ورځې دې کې روژه ونیسئ ابن ماجه کې حدیث دی باقاعده دارنګه ترمذی شریف کې حدیث دی حضرت ام المؤمنین فرمایي چې زه د نصف شعبان په شپه کې راپاڅېدم نو ما وکتې د نبی علیه الصلاة والسلام موجود نو په بستره چې بار مې وکته نو کور کې موجود نو زه بهر راووتېدم نو نبی علیه السلام د جنت البقیع د مقبرې د غاړې را روانو نو ما ته تپوس وکړو نو ما ته وویل چې عایشې نن شپه الله تعالی چې کوم دی د بنو کلب قبیلې د ګډو بیزو د ویښتو برابر مؤمنانو ته بخښنه وکړه د دې د وجې نه دې ته شب برات ویلی کېږي دې ته څه وایو شب برات چې الله پکې مؤمنانو ته برات کوي بیا د دې متعلق نور حدیث هم راغلي دي خدا یو حدیث مې قولا وی بل مې فعلا وی تاسو ته اوس موږ له پکې څه پکار دي څه پکې پکار دي نو کدی کې چا روژه سبا که خیر ونیوله نو هغه روژه مستحب ده نه فرض ده نه واجب ده نه لازم ده مستحب ده بس صرف مستحب حکم سره که چا ونیوله الله تعالی بوله ثواب ورکي که چا ونه نیوله انو په هغه باندې څه بد ویل او یا هغه ته ویل چې تا ولې ونه نیوله او ته نه نیوې دا غلطه ده بس مستحب امر دی خبره ختمه شوه نو روژه که پکې څوک نیوي الله بوله اجر ورکوي که نه نیوي انو په هغه باندې څه ګناه نشته دی خو قدرتي کار دی لکه ما بیګا ځان سره سوچ کو پرون مې دې ملګرو ته مو وی ځان سره مې سوچ کو چې دا زما موبایل کې باندې نمبر نو ډنګ میسیجونه رینګونه نو ما ځان سره سوچ کو مې زمونږ خلک په ځای د میشن باندې جشن ته ډېر خوشحاله دی تاسو لږ ځان پوه کوئ لږ کلاو غوږونو سره زما دا خبرې واورئ دا به پوه شئ د نبی علیه الصلاة والسلام میشن د څوک نه دی دیار او جشن د خلک دیار دی سو لږ وخت مخکې ما دې ځای کې په دې مایک باندې ووی چې د زیارت او د پیر پر ورځ باندې روژه مستقل سنت د نبی علیه السلام دی یاره در نن تاریخه پورې حالانکه سنت چې دی دا د مستحب نه ډېر اولا دی در نن تاریخه پورې ما ته چام دا ونه وي چې یاره جي دا روژه ونیسو ولې میشن د رسول پاک دی ما دا خبره وکړه چې نبی علیه السلام فرمایي حدیثو کې راغلي دي چې په هره میاشت کې تاسو ایام البیض روژې نیسئ 14 14 15
دا د نبی علیہ السلام میشن دی او نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک مستقل دا روجي نه وي الله به له د ټول عمر د روجو ثواب ورکوي. اوس دا څوک دې ته څوک نه تیار نه وي خدا یو روجه چې اوس کومه ده که نه او نو بس سم د فرض درجې د خلکو رسوله 1900 سبا دا قبل از دا 1900 یاره که دا موبایل مې ته وخوړم زه تنګ شوم بیا هم بېګا ډېټا بند کړم چې دا رنګونه بس شي دوره یې تنګ کړم. خو په دغې راله غوسه راله چې زه یاد کړم چې هغه ویلي چې نهې پرز ده ما لا نوم نه دی اخیستی ته وایي نهې پرز ده زه خبر نه ته وایي نهې پر ما د دې متعلق اړو باس نه یې کړی زه دا دوره تفسیر شروع شي زما بیا ټول توجه پلی سبق ته مې توجه زما د نور خبرو ته بیا خیال نی ما ته دا پته نی چې نن جمعه ده که زیارت دی ته پکې لا دغه یادې نصف شعبان یادې. بهر حال ما ته یو خبره وکړه چې په دې ورځ باندې روژه نیول مستحب دي که چا ونیول الله به اجر ورکړي که چا ونه نیوله نو ګناه نشته دا حکم شو. اوس د دې په شپه کې عبادت نو د دې په شپه کې عبادت دی خو د دې په شپه کې مخصوص عبادت نشته دی چې شل رکعاته به کې او سل رکعاته به کې او دا صورت به کې وایي دا به وایي د هیڅ یو جید عالم نه د دې خبرې ثبوت نشته چې په دې شپه کې یا چېرته د حدیث مبارک نه د دې خبرې ثبوت نشته چې نبی علیه السلام نه یا د صحابو د ژوند نه د دې خبرې ثبوت نشته چې نبی صحابه کرامو په دې شپه باندې خاص قسم عبادت کړو. د خصوصیت دپاره به دلیل پیش کول غواړي بیا خبره باندې پوهېږئ لکه د اختر په ورځ باندې موږ شپږم مونځ کوو که 2 رکعاته نو د هغې دپاره موږ سره دلیل دی. نبي علیه السلام عیدګاه ته ووتې د 2 رکعات یې وکړلو خطبه یې وویله دا شته دی. باران نه کېږي استسقا دپاره وتل دي نور تور شي د هغې دپاره د هغې دپاره موږ سره دلیل شته خو د خصوصیت د شی دپاره به دلیل پیش کړي لہذا په دې شپو کې د شپې خاص قسم عبادت دا نه دی ثابت هېڅ یو حدیث نه راغلی صحابو نه ثابت چې ته وایې چې مثال په دې شپه کې به 100 رکعاته ما چا بیګی 100 رکعاته مې 100 به پلار کوي الله دې توفیق درکړي ډېر کوه خواره شپه یې کوه پوهېږئ 100 رکعاته به کې په کلهو باندې به کې دا نشته دی ښه د دې هېڅ قسمه ثبوت د حدیث مبارکو نه نشته. البته نفس عبادت په دې شپه کې کول ډېر پکار دي بنده نوافل وکړي استغفار ووایي درود شریف ووایي اوږدې اوږدې دعاګانې وغواړي د الله نه د خیر سوال وکړي دا پکې ثابت دي زمونږ د اکابرو نه دا ثابت دي په دې شپه کې خو خاص عبادت او بیا دا شی اصل کې موږ ته راغلی دی د غیرو نه د نورو خلکو نه د بریلیانو نه چې هغوی په دې شپه باندې ډیوې لګولي او بلپونه یې لګولي او یو لوی ډول سنګار یې جوړ کړی او یو ځای ته راجمع شوي او دکه خبرې کوي او داسې دا نپل به کوو دا به کوو دا نشته دی ښه. بیا د زنانو دپاره لکه دا سوال پکې هم چا وکړو چې جی زمونږ ځای کې زنانه یو کور ته جمع شي نو صلات تسبیح کوي بالکل بد کوي. اول خو د زنانو دپاره جمع راغلی نه ده او صلات تسبیح په خپل کور د زنانه د مونځ دپاره خو دا راغلی چې دا په خپل سین کې کولی شي دا دغه کې انو بیا دې چې کوم دی نو سین کې نه کوي برنډه کې دې وکړي که طاقت یې کړي کمره دې وکړي دوره پورې راغلی دي بیا بل کره تللی وایي که شپه تېرول دا خو بالکل ناروا دي. نو که یو زنانه بل چا ګرځي په دې شپه باندې ای کر شپه کوي او ای کر جمع کوي او ای کر صلات تسبیح کوي دا خو شته دی نه ځان له په خپل کور کې عبادت کول په دې شپه باندې او دا شته خو مخصوص عبادت نه دی چې داسې بس عام نوافل اذکار تلاوت درود شریف داسې بس دا ثابت دي چې په دې شپه باندې یو سړی عام طور ځان له بس نوافلو کې تهجدو کې درود شریف وي استغفار وي قرآن تلاوت وکړي دا خو ثابت دي خو لیکن دا خبره کولو چې نه یو کور ته به جمع کېږو او الوا به پخو او پای کور کې به یو ځای او پېشمنۍ چې بیا وکړو بیا به کور ته ځو سار له به روجئ دا ټول جشن دی جشن میشن نه دی دا جشن دی او په اسلام کې جشنونه مناول نشته دی ښه دې نه ځان ساتئ دا ټولې خبرې موږ ته د جشن د وجې رادن نه شوې دا فضولیات د جشن د وجې رالل بدعت چې شروع کېږي د جشن نه شروع کېږي. نو ما ووی سبا روژه ونیوئ چې چاله الله توفیق ورکړی دی بالکل شته دی د شپې عبادت وکړئ بالکل وکړئ خو دا نه چې چا نه ده نیولې ته وایي چې ته خو نه ده نیولې نه مستحب امر دی که چا ونیول الله به اجر ورکړي که ویې نه نیولې نو بس هغه باندې څه دغه نشته دی. ابن ماجه کې حدیث راغلی دی تصومو روژه ونیسئ نهارها د ورځې د دي دا خو راغلی دي خو د هغې خو دا مقصد نه دی چې ته به بیا بل ملامته کوې او د شپې یو کور ته جمع کېدلو یا خاص قسم عبادت کول دا نشته. البته دعاګانې غوښتل د الله پاک نه دا شته دی بنده دعاګانې وغواړي د خو عمر دپاره وغواړي برکت دپاره وغواړي صحت دپاره وغواړي د هغې دپاره حضراتو بیا خپل اوراد ورکړي دي هغه وکړي خو لیکن مستقل داسې قسم عبادت
چې هغه یو خاص ثابت دی هغه نشته دی. دا مې ضروري ګڼله نو ځکه مې ته ووي. نو ګورئ روژه ونیسئ که چاله الله توفیق ورکړي، د شپې عبادت وکړئ الله چاله توفیق ورکړي. او په کار هم د شعبان خو د عبادتونو میاشت د برکتونو میاشت، خو لیکن د هغې نه داسې یو جشن مناول چې په کوټو باندې ډیوې لګولو یا پړک پړوک لګولو یا خلک را جمع کولو یا مخصوص حلوا پخولو یا ریجې پخول او بیا د شپې ټول ښځې یو ځای یو یا چې کوم دین پېشمنۍ یو ځای وکوله به کور ته دا ټول غلطي دي، منګړتي دي. الله تعالی دې موږ په صحیح دین باندې روان کړي. دعا وکړئ